صلی علی رسول کریم. اما بعد مسلمان ورونو یو مسله د تاسو به اوریدلی همي چې څوک قرباني کوي نو به هغوی به ویښته کټ کوي که نه، هغوی به نوکان کټ کوي که نه، آیا به دا نوکان به صرف سړي کټ کوي څوک چې قرباني کوي او دا ویښته یا به نه کټ کوي؟ آیا کمې زنانه چې قرباني کوي نو هغوی خپل ویښته کټ کولی شي یا هغوی خپل نوکان کټ کولی شي؟ دا مسله د سړي دپاره ده او که نه د ښځه پکې هم شامله ده. او آیا کم چې قرباني کسان کوي دا د هغوی دپاره دا خبره ده که نه چې کم عام کسان دي په هغوی قرباني نشته د هغوی دپاره هم دا خبره ده؟ او بله دا خبره به آیا دا ویښته کټ نه کټ کول او دا نوکان نه کټ کول دا فرض دي که دا واجب دي که دا سنت دي که دا مستحب دي؟ دې باره کې شریعت موږ ته څه وایي؟ نن هم ملګرو رنګونه کړي وي مولي صاحب وایي دا فرض دي او که واجب دي. دې باره کې موږ لږ خبر کا او وایي څه وکم نوکان کټ کم که نه کم کټ نو دې باره کې لږه ویډیو سازو. د ټولو نه مخکې دا 10 ورځې نه 10 ورځې د ذوالحجې چې کومې دي غالبا شروع شوي دي. نن د شروع ورځ ده که نه او غالبا 23 تاریخ ته تاریخ ته مې کتلی نه دي خو غالبا دی نو غالبا شروع شوی دی تقریبا په 31 خواوشا لږ باختري نو 10 ورځې دي د ذوالحجې چې دا کمې 10 ورځې دي په دې کې دا خبره ده چې کله د ذوالحجې دا اولنۍ ورځ شروع شي د غټ اختر پورې نو په دې 10 ورځو کې دا خبره ده. کومه خبره؟ چې نوکان به نه واړه کې او ویښته به نه واړه کې، یو خدا خبره شوه. دویمه دا خبره به ښځه پکې شامل ده که نه؟ او جی ښځه پکې هم شامل ده. ښه د زنانه دپاره هم دا خبره ده چې هغه دې هم خپل ویښته او خپل نوکان واړه نه کړي. څو ورځو پورې دا 10 ورځې چې کومې شروع شوي دي تر د اختره پورې پکار دي چې دا خپل ویښته او نوکان واړه نه کړي، دواړه پکې شامل دي. ښه دا خبره خو وشوه. دویمه خبره بای کم کسان چې قرباني کوي صرف د هغې دپاره دا خبره ده که نه دا نور چې کم خلک دی په چا قرباني نشته د هغې دپاره هم ده؟ نو بعضې علما فرمایي چې نه کم کسان چې قرباني کوي د هغوی دپاره دا خبره ده چې بای اکو زنانه ده او که نارینه دی د دواړو دپاره دا خبره ده چې هغوی د نوکان واړه نه کړي او هغوی د ویښته واړه نه کړي د دواړو دپاره. اوس بعضې علما فرمایي چې نه څومره خلک چې دی مسلمانان په هغه ټولو باندې دا خبره ده پکار وله دا دي چې په چا قرباني شته او که په چا قرباني نشته د دواړو دپاره دا خبره شته چې هغوی دي په دې 10 ورځو کې نوکان او دا ویښته واړه نه کړي. بعضې علماو پکې دا اقوال دي. ښه دا خبره خو ملاړه. اوس به دا چې کومه خبره ده به دا فرض دي که نه دا واجب دي که نه دا مستحب دي؟ دې باره کې څه وایي شریعتو؟ نو شریعت دا وایي جناب دا مستحب دي. ښه دا نه فرض دي او نه واجب دي. ښه او نن ما خو تاسو ته وي چې ملګرو رنګ کړو مولي صاحب وایي دا فرض دي وایي مونږ خو پې دلته یو قسم له چیړو کو د خپلو ملګرو سره چې بای دا داسې چلو کو یو کس نوکان واړه کړه او مونږ ورته چل که دا داسې چل کو ظالمه ته خو ګناهګار شوې او ته خو یو قسم له عظیمه ګناه ته وکړه نو بای په دې باندې ګناه نشته. ښه څوک چې ویښته واړه کړي په دې ورځو کې یا چا چې نوکان واړه کړه نو ګناهګار نه دی. ښه خلاف اولا خبره ده. اوس که تا واړه نه کړه ویښته او یا نوکان تا واړه نه کړه نو مستحب خبره ده. ښه خبره ده الله به پې تاله ثواب درکوي. اوس پوه شوئ؟ اوس بله خبره بی دا ولې خلک کوي یا دا څه د وجې نه؟ نو کم حجیان چې دي که نه حجیان او دې ورځو کې ببر سر ګرځي ویښته نه واړه کوي نه نوکان واړه کوي او څخه پسخه ګرځي داسې نو په دغې باندې الله ډېر خوشحالېږي. ښه او فرشتو باندې فخر کوي وګورئ که نه خپل ځان هم تیار شوی دی صرف زما حکمونه مني او خپل بدن او خپل صفایي ته هم یېره شوې ده زما په عشق او په محبت کې دوی ګرځي. نو که چېرې مونږه
دا نوکان نه واړه کوو دا ویښته نه واړه کوو نو دا د هغې خلکو مشابهت دی کم خلک چې بیت الله شریف کې ګرځي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم ځای دی په هغې کې تاویږي راتاویږي او د خپل مینې محبت او د خپل جان هغه اظهار کوي رب ته او ولاړ دي سرتوره خپیل بخپي او ببر سر ببر ویښته او ببر نوکان غټ غټ نوکان په دې سره الله جل شانه دغه ځای کې خوشحالیږي په دې انداز باندې نو دا او بل د مینې محبت او د عشق خبره ده که نه مینه محبت پکې ظاهریږي رب ته چې ربه دا قرباني کومه را روانه ده کم خلک ستا له درغلی دی ربه مونږ خو تلی نه شو ربه زمونږ وس نه کېږي ربه تعالی بللی نه یو ربه ګوره دلته ورسره مونږ یو ځای یو دلته ورسره مونږ هغه انداز اختیارو کوم چې هغوی هلته اختیار کړی دی نو دا د مینې محبت خبره ده ښه انشاءالله نه فرض ګڼو نه واجب ګڼو ښه مستحب خبره ده صحیح ده پوه شوې او زنانه هم او نارینه هم د دواړو دپاره دا خبره ده صحیح ده څوک چې قرباني کوي د هغوی دپاره ده ښه او بعضې علما پکې فرمایي چې نه ټول پکې شامل دي صحیح ده انشاءالله نو په دې باندې مونږ اهتمام وکړو صحیح ده او الله دې زموږ ټولې قربانیانې قبولې کړي ګورم که چېرې الله وس ورکړی هم نه که نه ربه ته وله وس ورکړي ربه ته وله د اسبابو په درجه کې داسې مهیا وکړي چې هغوی قرباني وکړي او څوک چې قرباني کوي نو رب ته به دعا کوو چې ربه د هغوی ټولې قربانیانې انشاءالله قبول کړي صحیح دی انشاءالله نو دا ویډیو که خیر پیغام خور کوي او چې الله جل شانه موږ له د دواړو جهانونو ثواب راکړي صحیح ده واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین